ډیرو محترم مسلمانانو، نن یو بهترینه وظیفه در کوم. د ډیرو زیاتو غټو حاجتونو دپاره دا وظیفه ده. د ډیرو غټو بیمارو دپاره، د ډیرو غټو مشکلاتو دپاره، د ډیرو غټو او ناممکن حاجتونو دپاره، د سخت بیمارو دپاره دا یو بهترینه قدرتي دوا ده. ته ښیمه دوا دوی ده. دوا به تاسو دوا غوښتلو ته وایي، خو دا دوی ده. دوی پیژنئ تاسو کله چې ماشوم یا تاسو بیمار شئ فنډال وخورئ، بلیجل وخورئ، ستاسو ته الله تعالی صحت کامله عاجله درکړي. ډیر نوجوانان په غټو مصایبو کې، غټو محتاجو کې، غټو غمونو کې پریشانه دي. نو داسې بهترینه او مجربه دغه دا دوی ده، یعنی قدرتي پریشانو دپاره به الله تعالی ستاسو قدرتونه، ستاسو مصایب، ستاسو بیماری، ستاسو حاجتونه، غمونه، پریشانو دپاره انشاءالله دا یو قدرتي دوی ده. دا چې تاسو استعمال کوئ که نه، نو دا به ستاسو دپاره انشاءالله کافي او د شافي شي. ځکه چې کله انسان بیمار شي ډاکټر له لاړ شي، نو هغه ورته داسې دوی ولیکي، دا دوی به جاري ساتي او دا به هغې پورې خوري څو پورې تا ته صحت کامله نه میلاو شوي. نو دا وظیفه هم داسې وظیفه ده، که چا یو څو ورځې مسلسل وکړه د خپلو مصایبو دپاره، د خپلو پریشانو دپاره، بیمارو دپاره، انشاءالله دا به الله تعالی په بهترینه طریقې سره ختم کړي. او دا یو کم سل غټو مسلو دپاره خو دا انشاءالله ده. دا وظیفه را سره پوره واورئ د زړه په یقین او اخلاص سره، انشاءالله چې الله جل شانه به ستاسو دا تمام حاجتونه، مشکلات دا به الله تعالی ختم کړي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ډیرو معززو محترمو قابل قدر مسلمانان درونو خویندو، الله تعالی مو خوشحاله ساته. څومره نوجوانان دي، څومره بیماران دي، الله دې صحت ورکړي. نو دا ډیره بهترینه او د الله تعالی ډیره خوښه کلمه راته ښیي په مقاصدو کې او هم کامیابو کې او مشکلاتو کې. انشاءالله دا ډیره زیاته یقیني علاج دی. اکثر خلک په مصیبتونو پریشانو کې مبتلا وي، نه ورته سکون وي، نه پریشانی ورته وي، سکون ورته نه وي. نو انشاءالله تاسو ته به الله تعالی پریشانی ختموي، سکون به درکوي. داسې ډېر خلک دي چې بد پرشر بیماران دي، څوک د زړه بیماران دي، څوک نور داسې بیمارو کې مبتلا وي، څوک د رزق د تنګۍ د وجې نه پریشان حاله وي محترمو، څوک د کاروبار په مشکلات او مصایبو کې هغه گرفتار وي، څوک د نکاح د نه کېدو په وجه باندې پریشان حاله وي، کو جینکۍ وي، کو هلکان وي، څوک د قرضونو د وجې نه پریشان حاله وي، یا د په بل چا باندې قرض وي، یا په ده باندې د بل چا قرض وي، یا د کاروبار کې زړه نه لګي، یو کاروبار شروع کوي هغې کې قرضداره کېږي، بل شروع کوي بل کې قرضداره کېږي، غصه به په ده باندې غالبه وي. صحیح شوه. مور پلار او خویند وروڼه او عزیز او قارب دا په منځ کې د دوی په منځ کې نفرتونه وي. د ګناهونو نه نفرت نه سازیږي، ګناهونه د دین ته رغبت نه پیدا کېږي چې دین څنګه موږ کې راشي. جادو وي او کو بندش وي او کو هر څه وي، غلط ماحول نه پریشانه وای تاسو، په زړه کې هم سکون نشته، په مخ کې هم نورانیت نشته، شیطاني وسوسې د سره دغه شیطان د باندې غالب وي، نفس کمزوری وي. نو د هغې دپاره دا ډېر زیات دا څومره ما چې دا خبرې وکړې دا خو ما لږې وکړې، لیکن کم چې ننن مې حاجتونه دي نو هغه به انشاءالله الله تعالی ستاسو پوره کړي. او تفسیر نبوي صلی الله علیه وسلم ګوره دا داسې کلمه ده که نه چې نشته د یو طاقت چې هغه تا د پریشانۍ نه بچ کړي، د ګناهونو نه دې بچ کړي، بس صرف یو الله دی. صحیح شو که نه؟ رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایي وي څوک چې دا کلمه وایي نو نن مې یعنې یو کم سل افتونو دپاره دا علاج دی. او د ټولو نه وړوکی حاجت څه دی؟ حاجت پریشانی ده. دا د مشکات شریف حدیث دی، 202 نمبر حدیث دی د مشکات شریف. نو دا انشاءالله دا وظیفه تاسو شروع کوئ. تاسو مخکې کړي وي خو تاسو په یقین سره یې نه کوئ، په اخلاص سره یې نه کوئ، او دا وظیفه چې ده تاسو پابندۍ سره نه کوئ. دا وظیفه په تاسو 140 ورځې جاري ساتئ. تاسو ته هم ووي که نه چې ګوره د هر څیز دپاره یو دوی که نه، خېټې دپاره هر څه دپاره دوی وي دوی. نو دا هم د ننن مې حاجتونو دپاره یو دوی د الله تعالی د قدرت کوم انسان چې دا شروع کړي خو دا به 140 ورځې تاسو انشاءالله مسلسل وایي.
خو دې کې یو لومړنۍ خبره دا ده چې دا وظیفه به تاسو په اودس کې کوئ. اودس چارهدام چې ستاسو وي هغې کې به یې کوئ. کله چې زنانو بیماري راشي اکثر به اودس چارهدام نه کوي، نو بیا خیر دی بغیر اودسه کوئ، او نه هلکان خو په اودس کې کوي. مخکې به ته 11 پیرې درود ابراهیمي مونځ والا درود شریف 11 پیرې درود ابراهیمي مونځ والا درود اللهم صل علی محمد او اللهم بارک علی محمد. ها صحیح شو. وروسته به ته بیا 11 پیرې درود شریف منځ کې به تاسو 500 پیرې لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة الا بالله. محترمو دې وظیفه کې به خبرې هم چا سره نه کوئ. دا وظیفه تاسو کیدای شي کړې مې، خو تاسو په ګوره موږ هغه زموږ مثال د دغه دی د کوهي د چیندښت دی، کله یو خوا ټوپ کله بل خوا ټوپ، او کله چې د کوهي د دنیا چیندښت کوهي ته پرېوځي که نه، نو هغه دغه چیندښت ورته وایي د کوهي کې چې دننه وي، یلکه کوم ځای نه رالوي، زه خو ډېرې غټې دنیا نه رالم. هغه ورته په دې د کوهي په دې غاړه باندې داسې یو چکر وي، دونه دنیا به وي نه مړه دې نه ډېره غټه، بیا ورته په دې منځ کې چکر دونه دنیا به وي دې نه هم غټه وه، بیا ورته په دې غټ دغه کې چکر ووایي غونډ کوهي کې وي دومره دنیا به وي نه مړه دې نه غټه ده. هغه وایي چې دا به لا څنګه، نو هغه لیدلې نه وي. نو حالا مسله داسې ده چې موږ د دې وظیفې برکات او طاقت ځکه نه دی لیدلی چې دا وظیفه موږ په صحیح طریقې سره نه کوو، په اخلاص سره نه کوو. که اخلاص سره یې کوو په دې طریقه یې کوو بیا ګناهونه نه پرېږدو. ګناهونه پرېږدو نو بیا هم په یقین سره، یعنې یقین هم نه وي چې زموږ به دا حاجت دې سره پوره شي او که پوره به نه وشي. نو موږ د دنیا مسایل دي محترم، موږ زر الله ته ګوته ونیسو، الله ته دسې الله په موږ دې دا پریشاني راوستې دا دې راوستې، موږ چې رضا نه دی تول کړی چې موږ کې څومره ګناهونه دي، څومره کمي ده موږ کې، څومره موږ کې مونځ په باره کې سوچ وکړو، د ذکر اذکار په باره کې سوچ وکړو، خپلې زندګۍ ته سوچ وکړو، زندګي په څه کې روانه ده، یو منټ زمانه په څه کې ختمیږي، یو ورځ زمانه په کمو دنیا په کمو لهو لعب کې روانه ده ختمیږي. محترمه ګوره دا یو ورځ او یو منټ دا ډېر قیمتي دی. یو ورځ نن ورځ زموږ د زندګۍ نن سهار لاړی، دا زموږ زندګۍ کې په کروڑونو په اربعونو روپۍ نه راځي. یو ورځ موږ مرګ ته نږدې شو، سبا بیا 2 ورځې مرګ ته نږدې شو، ورځ په ورځ موږ داسې یو اجل ته نږدې کېږو، داسې یو ځي ته رواني چې هلته ګوره څه په کار نه راځي. هلته ګوره دقه کلمې، دقه ذکرونه، دقه تلاوتونه، دقه تهجد، دغه وظایف، دقه مسلمان ته خوشحالي ورکول، دغه ګاونډي سره ښه سلوک کول، دغه غیبتون نه ځان ساتل، دغه د زنا او بدکارۍ نه ځان ساتل، دغه د ټیک ټاک او د فیسبوک او د ګناهونو نه ځان ساتل، دقه محترمه په کار راځي. او که نه موږ په غفلت زندګي تېره کړه، د ځناورو شانه زندګي تېره کړه، کله مونځ کړی کله نه کړی، کله وظیفه کړې کله نه کړې، کله څه کړي کله څه کړي، بس وخت پاس کوو، ټایم پاس کوو. ګوره وخت ډېر قیمتي دی، دا پاس کوئ مه، دا وخت قیمتي کوئ، قیمتي. صحیح شوه که نه. ګوره که واوره ده که نه، هغه چا زنانو یا ماشومانو په کولر کې واچوله، نو دا واورې نافایده واخیستلی شي، د اوبه به یخې شي. کو دا واوره تا داسې په ځمکه کېښودله، په کټ کې دې کېښودله، په شاپر کې دې واچوله، نو 1 ګنټه یا نیمه ګنټه پس به دا واوره ویلې شي، دا به ضایع شي. دغه زموږ زندګي هم د کلي زندګیانو څه فایده واخیسته، زندګي هم دا دغه کړه قیمتي کړه، نو آخرت کې به بیا خوشحالې چې څومره نیکۍ چا سره ډېري اب آخرت کې خوشحالي، هلته د نیکو او د ګناهونو تول به کېږي. نن موږ خپله زندګي نه ده ناف کړې چې موږ ورځ کې ګناهونه څومره کړي او موږ ذکر اذکار. غالبا علما کرام فرمایي چې انسان په ورځ کې 10,000 الفاظ استعمالوي، 10,000 تقریبا داسې مې اورېدلي دي، او د دې زمانې ساینس وایي 10,000 الفاظ انسان په ورځ کې استعمالوي.